څوک چې سنتو نه خلاف زندگی تیروي وی دی چې کله مړ شي قبر کې کېږدولی شي د دې مخ په قبلې نه اوړي. موږ تاسو چې مړی په قبر کې کېږدو د هغې مخ قبلې طرف ته کوو، خو چا چې زندگی د سنتو خلاف تیره کړې وي دنیا کې او دی مړ شي، دی چې په قبر کې کېږدولی شي د دې مخ په قبلې نه اړولی شي. ابو اسحاق فزاري رحمه الله ته یو کفنکش راغی، هغې به کفنونه پټولو. پخوا خو غریبي وه، دومره پیسې به نه وي، خلکو کفنونه هم پټول. نو دی وایي چې ما ته یو کفنکش راغی، هغې به کفنونه پټولو، خو بیا یې توبه ویستلې وه. وایي ما ورنه پوښتنه وکړه چې تا خو ډېر کفنونه پټ کړي دي، تا خو ډېر مړي په قبر کې لیدلي دي، د مړیو څه حالت و، څنګه پراته وو؟ نو دا کفنکش ابو اسحاق فزاري رحمه الله ته فرمایي چې ما ډېر مړي کتلي دي، ما ډېر مړیو نه کفنونه پټ کړي دي، خو د ډېرو مړیو به قبلې نه مخ اوړېدلی و، ډېر کم خلک وو چې هغوی به قبلې طرف ته مخ وو. ابو اسحاق فزاري رحمه الله فرمایي چې ما دا خبره امام اوزاعي رحمه الله ته وکړه چې ما سره داسې یو کفنکش میلاو شوی و، هغې نه ما پوښتنه وکړه چې تا خو مړو نه ډېر کفنونه پټ کړي دي، د مړي په کم حالت کې تا لیدلي دي، د مړي په کم حالت کې پراته وو؟ وایي کفنکش ما ته وویل چې د ډېرو مړیو مخونه قبلې نه اوړېدلي وو. نو ابو اسحاق فزاري رحمه الله فرمایي امام اوزاعي رحمه الله ته چې دا څه وجه کیدی شي چې د مړیو مخونه قبلې نه اوړي په قبر کې؟ نو امام اوزاعي رحمه الله ورته وایي چې چا دنیا کې د سنتو خلاف زندگی تیره کړې وي، دی چې قبر کې کېږدولی شي د دې مخ په قبلې نه اوړي. نو د سنتو نه خلاف زندگی مه تیروي، د رسول الله په سنتو باندې عمل کوي، د رسول الله سنت عملی کې په خپل ځان کې په خپل زندگی کې. او که چا د نبی علیه صلات وسلام سنت عملی نه کو، سنتو باندې عمل ونه کو، سنت یې پرېږدولو، دی چې قبر کې کېږدولی شي د دې مخ په قبلې نه اوړي، او د چا مخ چې قبلې نه واوښتلو هغه جنتي نه دی، هغه جهنمي.